میخه باندې قرباني نه نبی صلی الله علیه وسلم کړي نه صحابو کړي دا او نه پاغه دور کې اچا کړي دا چې شوی دا په اوخ باندې شوی په غوا باندې شوی په ګډ باندې شوی په چيلي باندې شوی په دې سلورو شذونو باندې شوی په میخه باندې نه شوی دی وجنه بهتره طریقه دا ده چې سړی ته نه ځان وساتي نو کوم علما چې وی چې کیږي نو هغه سره دغه دلیل له هغه وی یو خدای دی چې علي رضی الله تعالی عنہ په دې کې د غواګانو په شان ته زکات اخیسته حلال والی خبره نه کومه حلال خدا حلال خو ډیر شذونه دی خو لیکن دا چې قرباني پکېږي او کنه نو هغه وی علي رضی الله تعالی عنہ په دې کې د غواګانو په شان ته زکات اخیسته او بل دې ته بقر الهندي وی یعنی هندي غواګانې نو دی وجه نه ویل په دې باندې ویل دا د غوا په شان ته حکم لري او بهتره طریقه دا ده چې نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او نه په صحابه کرامو کړي سړی قرباني کې ته نزان وساتي چې هغه ټیم کې پېچانه نه کړو مونږ لکه یو سړی داسې وایي چې اوسې ده ښه شیز دی حلال شیز دی غوښه میلاویږي نه او سړی راولي چې یاره په دې باندې زه قرباني کوم تاسو وایي قرباني پې کېږي نه کېږي ځکه حدیثو کې نه راغلی د دې قرباني اگر که حلال شیز دی دغه شانتي میخ هم نه راغلی بهتره طریقه دا چې سړی د میخې نه ځان وساتي صحابه کرام د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو انډیا ته هم را رسېدلي وو افغانستان ته هم را رسېدلي وو او هغوی په دې باندې چېرته قرباني نه ده کړې حدیثو کې چېرته نه راغلی یاره په میخې باندې قرباني کېږي که نه نو خلک په لوی پریشانۍ کې اخته دي یو پکې دی اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کار چې کله نه اهلو ته حواله شي نبی علیہ السلام پر موږ به قیامت انتظار کوي په دې ګوره ځان پوه کوي سوارلس سوه کاله چې زمونږ ستاسو کم دین را رسېدلی دا صحیح دی نن سبا چې نوي نوي مسلې څوک راوباسي دا غلطې دي سبا به څوک راپاسي درته وایي چې دا لمونځونه هم غلط مونږ به په شک شو دې مولایان مونږ په غلط اخته سوارلس سوه کاله چې کم دین را رسېدلی دا صحیح دی نن سبا چې څوک دا غلط ثابتول غواړي یقین وکړه په خپله د ګمراهۍ شکار دې ځای کې اوابي راپورته شو وایي یاره په دا میخه باندې قرباني نه کېږي ولې نه کېږي لکه وایي یاره نبي علیه السلام او صحابو په دې قرباني نه ده کړې نو ته ورنه تپوس وکړه دومره خو تعالی م الله عقل لرکړی دی ورته ووایه وایي دا میخه او سنډا دا حلال دي که حرام تا ته به وایي چې حلال دي ورته دلیل څه دی نبي علیه السلام او صحابه کرامو کله دا میخ او سنډا غوښه خوړلې ده نه ده خوړلې هغوی نه ده خوړلې ته بیا حلال ګڼي زمانه ته مطالبه کوي چې نبی علیه السلام او صحابو په دې قرباني کړې وښیه زه درنه مطالبه کوم چې نبی علیه السلام او صحابو میخه سنډا د دې غوښه خوړلې ته وښیه بسم الله وکړه هغوی که نه ده خوړلې ته بیا ولې خوري ته ورنه تپوس وکړه ویره دې میخې د دې دا پی د دې دا ماسته د حلال دي که حرام درته به وایي چې حلال ورته نبی علیہ السلام او صحابو استعمال کړي دي خاموش دریم نمبر ته ورنه تپوس وکړه وایي دا د میخو چې یو سړي سره ډېرې میخې او سنډاګان دي زکات به ورکوي تا ته به او بلکل به زکات ورکوي ورته دلیل وښایه قرآن یا حدیث نه نو تا ته به وایي چې کوم نصاب د غوا دی حق نصاب د میخې دی نو زکات کې ته په غوا باندې قیاس کوې په حلت کې ته په غوا باندې قیاس کوې په پیو ماستو کې ته د غوا حکم په دې باندې هغه به لګې نو بیا د قربانۍ په مسله کې تا د غوا نه ولې جدا کړې ده ګورې په دې مسله ځان پوه کوي میخه مستقل ځناور نه دی دا د غوا یو قسم دی یو نوع ده د اهل لغت په دې باندې اجماع ده د ائمه کرامو په دې باندې اجماع ده باقی دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم او صحابو په نه د کړنو هغه وخت کې په عربو کې دا میخي او سندان دا سيزونه نو عموما چرته یو نمځي کې بیا ممتل کېدل د صحابو په اخیرنی دور کې عربو ته میخي او سندان راغلي بیا د عمر بن عبد العزيز رحم الله په دور کې دلته عام شوی ما په بل ورځ پنځل شل حواله په دې باندې راوستي وي خو به مکمل او نو سوي زور باندې کلی وکړ او دا خبر یاد وساتئ علی رضی الله عنه خلیفہ راشد دی فرمایي الجاموس تجزي عن سبعه بالوصيه میخه د وو کسانو نه په قربانۍ کې جایز کی او کتاب الاجماع د امام ابن منذر رحمه الله په اجماع على ان حكم الجواميس حكم البقر په دې خبره باندې اجماع د مسلمانانو اتفاق دی چې د میخه حکم دا روا ولا حکم دی د ځان مستقل حکم نه دی دا روا یو قسم دی دغه امام احمد بن حنبل نه تاسو وشو په میخه قرباني کیږي په دې کې وایي چې کې دي شي او پر لا اعرف خلاف عزز په دې کې اختلاف ماته نه دی معلوم
هغه دور کې چې اختلاف نه دی کړی په دې دور کې اختلاف کې نه لخل دغه رنګ ټول اهل لغت هم په دې باندې اجماع ده الجاموس بمنزله البقره دا جاموس میخه په منزله د بقره د واده د ځان مستقل قسم نه دی دغه رنګ په دې باندې اتفاق او اجماع روانه ده زه تاسو ته مثال درکړم د مور سره نکاح حرام ده په دې باندې زموږ تاسو اتفاق د قران امهات ذکر کړل میاندو ته وي د نیا سره هم نکاح حرام ده قران کې دې ذکر نشته لري تر یو نه د بوزو کې د نیا سره نکاح حرام ده په قران کې ما ته وخایا تا ته وایي چې نیا ځان له قسم نه ده په امهات او په میاندو کې داخل ده نو قران وایي د میاندو سره مور سره نکاح حرام ده نو چې مور سره حرام ده نیا په مور کې داخل مستقل قسم نه ده د هغې سره هم حرام ده دقسې ورته ته ووایه په کومو دلایلو سره چې د غوا قرباني جایز ده په حق دلایلو سره د میخې قرباني جایز ده په کومو دلایلو سره چې غوا حلاله ده په حق دلایلو سره میخه حلاله ده په کومو دلایلو سره چې د غوا ماسته او پی حلال دي په حق دلایلو سره د میخې پی هغه حلال دي په کومو دلایلو سره چې د غوا هغه زکات هغه ته ثابت دی په حق دلایلو سره د میخې زکات هم ثابت دی دا ځان له قسم نه دی په شکوک و شبهاتو کې مه ورځئ